هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك. ما قبل کې زجر بیان شو، بیا د صورت په خلاصه کې موږ دا خبره کړې وه چې و دلایل عقلیه به په نفي شرک فی التصرف باندې بیانېږي. نو اوس په دې آیت کریمه کې دا څلورم نمبر دلیل عقلی دی په نفي شرک فی التصرف باندې، او د دې دلیل حاصل دا دی چې الله جل جلاله هغه ذات دی چې په وچه باندې او په دریاب کې تاسو ته د تلو قدرت درکړی دی، لیکن تاسو ردی شکریه نه ادا کوئ، بلکې د دې الټا معبودان باطلو ته بلنه کوئ. لیکن چې کله په تاسو باندې د سختۍ وخت راشي، د الله جل جلاله د طرف نه عذاب راشي د تیزی سلی په صورت کې، لکه مخکینی زمانه کې به دا بادبانی کشتی وي، دا به په هوا باندې چلیدي، چې کله به د سمندر منځ ته ورسېدي الله جل جلاله به په دوی باندې سلی تیزه راوسته. نو په دغه وخت کې به دوی یقین به جوړ شي چې یاره اوس منګه په دې طوفان کې هلاک کیږو. نو بیا به خپل چې کوم معبودان باطلو هغوی ته به بلنه نه کوله، صرف یو الله تعالی ته به بلنه کوله. وی ای الله که موږ اوس د دې طوفان نه بچو، تا موږ له نجات راکړو، نو موږ به بیا شکریه ادا کوو. او شکریه دا ده چې ستا د توحید په عقیدې باندې به موږ مضبوط او کلک ودرېږو. لیکن چې کله به الله جل جلاله دوی ته نجات ورکړو، نو دوی به بیا بغاوت وکړو، سرکشي به وکړه په ځمکه کې، او برناقه به دې خلکو شرک شروع کړو. نو د دغې بغاوت هغه سزا به د دوی په دې نفسونو باندې الټه شوه. نو دا د آیت کریمه حاصل شو. نو الله جل جلاله فرمایي دا څلورم نمبر دلیل عقلی دی په نفي شرک په تصرف باندې. هو الذي يسيركم في البر والبحر. هو الذي الله تعالی هغه ذات دی يسيركم چې ګرځوي تاسو فی البر په وچه باندې، والبحر او په سمندر کې، یعنی په سمندر کې د تلو قدرت دا هم الله تعالی درکړی دی، او دغه شان په وچه باندې هم د دې ګرځېدو طاقت او قدرت الله تعالی درکړی دی. لکه مخکینی زمانه کې به په سمندر کې دغه کشتۍ وي، او وس بحري جهازونه هم راوتی دي، او وسنۍ زمانه کې په وچه باندې اوس خو ګاډي دي، ریل ګاډي دي، مختلف قسمه سهولتونه الله جل جلاله فراهم کړي دي. لیکن مخکینی زمانه کې به د سفر د پاره دغه اوخان او اسونه استعمالیدل. حتی اذا کنتم فی الفلک، تر دې پورې اذا کنتم فی الفلک چې وی به تاسو فی الفلک په کشتۍ کې، وجرین بهم. ګورئ دلته اوس د مختصر المعانی په اصطلاح کې التفات من الخطاب د الى الغیبوبت ته، یعنی مطلب د تخاطب نه التفات شوی دی د غیبوبت طرف ته. الله جل جلاله اول د مخاطب صيغه ذکر کړي، او د هغې نه پس بیا د جرین بهم دای د غایب صيغه ذکر کړي. نو دا هم یو حسن دی په کلام کې. حتی اذا کنتم فی الفلک، تر دې پورې چې تاسو وایي فی الفلک په کشتۍ کې، وجرین به او روان شي کشتۍ په دوی سره، بریح طیبة هوا نرم سره، ریح طیبة ای لینة هوا نرم سره. نو دلته د غایب صيغه ذکر کړي، او په دې التفات کې ډېرې زیاتې فایدې وي. یوه فایده پکې دا ده چې د دوی حال نور خلقو ته بیان شي، او دغه خلق د دین عبرت واخلي. وفرحوا بها او خوشحاله شي بها، په دې بها کې راها ضمیر یا په
هوا طرف ته راجع دی او یا د کشتو طرف ته راجع دی د فلک طرف ته نو معنی به داسې شي وفرحوا بها او خوشحاله شي په هوا یا وفرحوا بها او خوشحاله شي په کشتو تکبرنا تکبر به وکړو نو چې کله به تکبر وکړو نو بیا الله جل جلاله په دوی باندې تیز سیلې راوستا نو جاءتها ريح عاصفنا راشد دوی ته ريح عاصفنا سیلې تیزه وجاءهم الموج من كل مكان او راشدی تا الموج چپی من كل مكان د هر طرفنا وظنوا انهم احيط بهم ظنوا دا د دو معناګانو د پاره استعمالیږي یو د ګمان د پاره او بل د یقین د پاره نو دا ظنوا دلته د یقین په معنی کې دی نو عبارت بداسي شي وظنوا انهم ايقنوا انهم او یقین به وکړو انهم احيط بهم چې بشک دوی احيط بهم احاطه کړی شوی د دوی هلاکنا احاطه کړی شوی د هلاکت په اعتبار سره یعنی په اعتبار د طوفان نو چې کله به طوفان راګیر کړو نو دعوا الله مخلصین له الدین غیبانه بلنه کوي الله تعالی ته مخلصین له الدین په داسې حال کې چې خالص کون کې له د پاره د الله تعالی الدین دا دین دلته د ندا او د دعا په معنی کې یعنی ندا او دعا لره غیبانه بلنه بیا صرف الله تعالی ته کولا خپل بوتانو تنا او دا خبره به کولا لئن انجیتنا لکه یو واقع کې راځي کنه چې کله مکه مکرمه فتح شو نو عکرمه چې د ابو جهل زوی دی د دې سره نور خلک هم دوی وتښتېده دوی چې کله وتښتېده او کشتۍ د سمندر منځ له ورغله نو په دغه وخت کې خلقو بیا خپل بوتانو طرف ته بلنه شروع کړه نو چا به داسې وویلي چې یا مناتو اغیثني ای مناتا زمونږ مدد وکا او چا به وویلي چې یا عزا اغیثني او چا به وویلي یا لاتو اغیثني مختلف قسم آوازونه به شروع کړه خپل خپل معبود ته لیکن چې کشتۍ کم ملاحو هغوی به وویلي اوس د الله تعالی نه ما سوا بل څوک مه بلئ ویولي چې فإن آلهتکم لا تغني هاهنا شیئا ستاسو معبودان دلته تاسو ته هیڅ فایده نشي درکولی صرف الله تعالی ته بلنه وکئ دلته به هم صرف یو الله تعالی بچ کوي نو عکرمه چې کله دا خبره واورېده نو هغوی سوچ وکړو چې موږ خو د محمد نه په دې خبره باندې را تښتېدلي یو چې هغه به موږ ته ویله چې معبود او مددگار صرف یو الله تعالی دی بل څوک نه نو په زړه زړه کې دا سوچ وکړه که موږ له الله تعالی نجات راکړو نو زه به د محمد صلی الله علیه وسلم خواله ځمه د هغه په لاس باندې به بیعت کوم او ایمان به راوړم نو بیا هم داسې وشوه چې الله جل جلاله ته ایمان نصیب کړ یقولون دلته مقدر دی لئن انجیتنا نه مخکې یقول مقدر راوباسئ یقولون دیو به ویله لئن انجیتنا کچرته نجات راکړو تا موږ ته من هذه د دې شدایدونه لنکونن من الشاکرین نو موږ به وګرځو من الشاکرین د شکر گزارونه او د شکر نه مراد عقیده د توحید ده یعنی د توحید په دې عقیدې باندې به مضبوط منګه ودرېږو نورو معبودانو طرف ته به نه ځو فلما انجاهم اذا هم یبغون پس هر کله چې انجاهم نجات به ورکړو دوی ته اذا هم یبغون نو دا وخت دوی بغاوت کوي او سرکشي کوي فی الارض پزمکه کې نو بغاوت او سرکشي څنګه کوي یبغون فی الارض شرکنا بغاوت او سرکشی کوي د شرک په صورت کې بغیر الحق برنا حق دیو شرک شروع کوي یا ایها الناس انما بغیکم
اے خلق انما بغیکم بشکا بغیکم بغاوت او سرکشی ستاسو علی انفسکم ستاسو په ځانونو باندې دا وبالنا د وبال په اعتبار سره دا سرکشی دا ستاسو په نفسونو باندې دا د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مرفوع روایت ده فرمائی ثلاثن هن رواجع على اهلها وی درې سيزونه دا په انسان باندې خپل را واپس کیږي المکر والنکس والبغي یو مکر یعنی مطلب بل ته چل جوړولا دا په انسان باندې په خپل را واپس کیږي لکه الله جل جلاله په قران پاک کې فرمایي ولا يحيق المكر السيء الا باهله او دویم نمبر سیز النکسو یعنی لوز ماتا ولا که لوز دی مات که نو دا با پتا باندی را الٹا کیگی لکه اللہ تعالی فرمائی فمن نکث فإنما ينکث على نفسه وی چاچه لوز مات که نو دا پا دی باندی دوباره را الٹا کیگی او دریم سیز البغیو بغاوت کول لکه سرنگی چی دا آیت کریمه ده چې څوک بغاوت وکړي نو څه انما بغيكم على انفسكم وبالنا او صاحب د فتح البیان وای هغه پکې یو څلورم نمبر هم ذکر کړل چې خداع یعنی دوکا لکه الله جل جلاله فرمایي وما يخدعون الا انفسهما چې دیو دوکا نه ورکوي مگر صرف خپل ځانونو ته متاع الحیات الدنیا دا متاع الحیات الدنیا ترکیبی اعتبار سره پدې کې دوا اقوال دي بعضی مفسرین فرمایي چې دا منصوب بنزع الخافض ده اصل کی عبارت دا سي ده فی متاع الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې یعنی مطلب که بغاوت کوي نو ستاسو د دنیا دا نفع د دې سره متاثر کیږي او امام بیضاوی رحمت الله علیه فرمای چې دا متاع منصوب ده د مفعول مطلق د وجنا او د دې فعل مقدر ده تمتعون متاع الحیات الدنیا تاسو به فائدہ حاصلوي متاع الحیات الدنیا د دنیا د ژوند فائدہ ثم الینا مرجعکم بیا الینا زمون طرف ته مرجعکم واپس تاسو دا فننبئکم بما کنتم تعملون پس من به خبر در کو تاسو ته بما په هغه څه باندې کنتم تعملون چې تاسو به کوله